السلام علیکم ګرانو کتونکو. زم تفهیم ګرانو کتونکو دا یو مضمون می کتو نو د پاکستان او امریکې ترمنځ دا چې کوم حالات دی او د دې ترمنځ کومې یو بل سره ډېر خوږې خبرې دي او د یو بل قدر او منزلت هغې باندې خبرې دي، ډېرې پخې پخې غاړې ورکولو والا خبرې دي. نو ما په دې باندې څه شیز کتو نو په دې خبره کومه چې دا د امریکې او د چین دا بنیادی طور باندې د دوه غټو قوتونو د هغې جګړه ده او جګړه هغه د مفاداتو ده، هغه د معدنیاتو ده. هغه معدنیات چې پاکستان د ټولې دنیا مضبوط ترین قوت جوړولی شي او په دې باندې که زبردسته خارجه داخله پالیسی، تجارتي پالیسی د منرل حوالې سره د پاکستان یو آزادانه پالیسی وي، نو زه تاسو ته وایم چې دې ټایم کې د پاکستان دا چې دواړه طرفه نه دومره غټې غټې منصوبې پیشکشونه کیږي او د دوستۍ لاسونه ورکېږي. دوستي دغه خلک چا سره نه کوي، اصل خبره د مفاداتو ده او مفادات دي چې کم دې ټایم کې د دنیا د ټولو نه غټ ضرورت دی. زه به تاسو ته په اسانه ژبه کې ووایم چې سولر ټیکنالوژي پکې لیتیم دی، بیټري ده، بیا د الکتریک ګاډي په دنیا کې جوړیږي، نو هغې کې چې کم معدنیات استعمالیږي، بیا د په دنیا کې د سونه ده، نو دا ټول تانبا، سونا او چاندي دا داسې معدنیات دي چې کم خام معدنیات دي، نو هغه هم په دنیا باندې راج کولو والا معدنیات دي. دغې دپاره دواړه چې کم انټرنیشنل قوتونه دي هغه لګیا دي او هغه د یو بل اجارهداري ختمولو دپاره کوششونه کوي. دا نه کوي چې ما سره او تا سره لګي لا دي حکومت سره ډېرې ښې اړیکې دي، نه، اصل شی چې دی هغه انوړی ده، هغې ته ځان ور رسول دي او هغه خپل لاس ته راوستل دي چې که هر څه کېږي خو دا کار دي زما په لاس کېږي. ته که دلته اسلام نافظ دی، ته که دلته کفر نافظ دی او که ته دلته هر څه کې حق کوه، خو دا شیزونه چې دی دا به چاله نه ورکوي او دا به زما په مرضۍ باندې تقسیموي. دا د چین هم وینا ده او دا د امریکې هم دا خواهش دی. په بلوچستان کې چې کوم معدنیات دي، په دې زمونږ قبایلي علاقو کې چې کوم معدنیات دي، تاسو په دې نوخار کې وګورئ دا چې کوم سونه راوځي، نو د دې په بنیاد خو مونږ ویلی شو چې دا دلته څه دي، نو دا اټمي قوت خو مخکې نه او همدې کې داسې معدنیات دي چې هغه دفاعي حوالې سره، اټم بم حوالې سره، نیوکلیر انرژي حوالې سره هغه هم دي، نو تا ټولې دنیا کې منفرد کوي. بیا دا نور چې کوم د لیتیم دي، د بیټرو حوالې سره دي، د سولر ګاډو حوالې سره دي، ټیکنالوژیز دپاره دي، لیپټاپ دي او کمپیوټر دي، دې ټول هر څه کې چې لګي نو موبایلو کې دا زمونږ نه ځي. نو د دې دپاره ټول تګ و شروع دی او جګړه د دې ده. اوس زمونږ حکومت باندې منحصره ده او دلته زمونږ په سیاستدانانو باندې منحصره ده که قومي مفاهمتي یو داسې پالیسي چې څنګه اسلام آباد کې تاسو نیشنل ډایلاګ کمیټي جوړوئ، نو قومي منرل کمیټي هم جوړه کوي. دا چې دومره لوی شیز چې هغه په ټوله دنیا کې تا منفرد کوي او دا ملک د ټولې دنیا د ملکونو دپاره مضبوط ترین ملک جوړولی شي، نو د دې دپاره د هم کمیټي جوړه شي. نو که دا کمیټي جوړه شوه او د دې حوالې سره آزادانه قانوني فیصلې کیږي چې د دې د تقسیم، د دې د خرڅ، د دې د رسولو، د دې دپاره دلته د کارخانو لګولو، ریفاینري سیسټم یې که دلته ورته لګي او دلته ورته صنعتونه جوړیږي، نو بیا خو د دې مطلب دا دی چې دا د دنیا سنګاپور او د دنیا چین او کویت او سعودي عرب غوندې ملکونه به د خلکو ته په شناختي کارډونو باندې پیسې کار به هم نه کوي، مفتو کې به ورته پیسې میلاویږي او بجلي به هم زیاته یو هر څه به زیاته. خو که دا ني او دا د نخام صورت کې وړي نو بیا هم معمولي خبره نه ده. خو که تا نه صحیح ریټ باندې علي او صحیح حکومت نه وړي، په مفتو کې د نه وړي، صحیح معاهدو باندې د نه وړي، نو دا ډېره غټه خبره ده چې تا سره دومره د دنیا غټ معدنیات پراته دي، نو کم از کم ته پې دلته انفراسټرکچر جوړولی شي، ته دلته ځان د بجلی او ګیس او د ژوند چې کم تیرولو سهولیات دي، امور دي، هغه ته جوړولی شي. خو بدقسمتۍ سره مونږ خو دلته د تېرو 40-50 کالونه لیدلي دي چې زمونږ په دې وطن کې عوامو دپاره څه نه کېږي. حکومتونه هغه کاره پارټي د هغه ځان له خپل جیب ډکوي او هغه ځان باندې سوچي. دلته په دې نوخار کې په دې پول باندې چینیان راغل، وایي مونږ
د ټول نوخار ته بجلی فری کو چراټ سیمټ فیکټری والا ورته وی مونږ تاسو له بجلی درکو نه د پابو تحصیل به تاسو فری وي اوس هم هغه سره فری بجلی موجوده ده او پاغي باندې عمددي ضلعي او افسر شرافت ګل صاحب هغه ټیم کې کار وکړ اسلام آباد او نوخار د پیشونګړو په بوی ته نه جوړ کړي وسار به اسلام آباد کې او ماخام به واپس نوخار ته راغله او لکه به وی ماموت بیا د موته کنه چې هغه ډېر غټ کار دی به تور افسر خپل ضلع له دومره غټ کار وکمنو دا ډېر غټ اچیومنت دی دوه منصوبې ناکام شو بد قسمتای سره دلته کې دا چینیانو وی مونږ دی کشتي پول نه خوا چې حکم پول دی زوړ پول سره د نخکته یو دوه کمرې به جوړو او د ټول کارخانې د پاره به یو ریټ او کور د پاره به یو ریټ ټول باندې یو ریټ باندې او بجلی ملاويږي او پروان او به بجلی جوړیږي چاته تکلیف هم نشته بس تاسو مونږ ته سیستم راکې او اجازه والی نو ډېر غټه کمپنی خو هغه پرې نه خوا او وابډي والا ورته وي دماغ مو ټیک دی مطلب زمونږ حکومت ورته وي په دې ټیکسونو خو مونږ حکومت چلو نو زمونږ واپس کسی کې خو مونږ ته فایده نشته حکومت ته فایده نشته پارلیمنت ته فایده نشته وزیرانو ته فایده نشته خلکو له فایده سره ورکوم نو شرافت ګل صاحب بیا پاره کې ناسوات نه وته پیښه وی دی هغه ټیم کې خو ځوان او تعلیمي کړه او بار نه راغلو مطلب دا د ایجوکیټډ او په افسرانو کې هغه وی چې دا ډېر غټ کار دی زه خپل ضلع لکوم او دا شمس الملک صاحب ورنه غوونه راخلي چې تا دماغ ټیک دی ته د حکومت خلاف لګي چې تاسو کې نو بیا سړی په آرام ناس هغه بجلی د دې وبو په صورت کې نه پورې زمونږ نه ځای کېږي او بره د چراټ سیمټ فیکټری چې کومه د دوړې نه او د سولر نه او نور نه بجلی جوړی نو غیر چاپیره کلو ته خدا مفت ملاوي ده خو د دې د ناهلۍ د وجه نه هغه لاړه هغه کومه چې خپله جوړېږي نو هغه خلکو ته نه ملاویږي او حالت نن د وابډې دا راغلی دی چې وابډې کې چېرته 300 کسانو کار کولو نو هلته 100 کسان لګیا دي مطلب وابډه هم ختمه شوه خو خلکو ته هغه فایده ور نه کوو دا راتلونکي وخت کې دا خو مونږ خبره وکړه خو یو کو بل را یادېږي نو چې دا قصې را یادې کړم نو زړه مې خفه شي چې زمونږ حکومت د خپلو خلکو سره مخلص نه دی او زمونږ د سیاسي لیډران چې غټې غټې جلسې کوي نارې وهي به وخت ضرورت ډېرې غټې غټې چغې شروع کړي او چې مطلب وخت تېر شي نو په ارام کښېني لکه د سمندر د زق غوندې ښکته لاړ شي اوبو کې تقسیم شي نو هغه اواز کې اواز میلو کړي او بیا نه ورته خلک یادي او نه عوام یادي د خلکو بده ورځ ده نن هم هغه ورځ ده او دا به 50 کاله پسم الله تعالی د عمل لري خو دلته نظام داسې دی نو دې لپاره سیاستدانان هم ژوندي پکار دي او خلک هم ژوندي